السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو برتن به که چیرې یو سړی راولاړ شو د زنانې سره په زور باندې زنا وکړه ایا حد به اوس پر دواړو جاري کېږي که به پر یوه باندې جاري کېږي که چیرې یو سړی راولاړ شو د زنانې سره په زور باندې زنا وکړه پر دغه سړي باندې به حد جاري کېږي او پر زنانې باندې حد نه جاري کېږي ځکه دا واقعه د اسلام په ابتدا کې پیښه شوله چې زنانې به د سهار جومات ته تللې د ماپښین به جومات ته به تللې د سهار په ټین کې یو زنانه د جومات لمانځه ته روانه ده چې پر لاره باندې یو سړی ونیولی د دې سره زنا وکړه بدعملي ورسره وکړه هغه سړی جن روان سولو کله چې بل سړی رالی دې زنانې ورته وویل چې هغه فلانکي سړي زما سره زنا وکړه نو هغه سړی هیڅ نه ویلی ولاړی بیا دا زنانه را روانه ده چې د انصار یو ډله چې جومات ته یې ټولګی دی څو کسان ناست دې ته ویلې چې دلته یو سړی ولو زما سره په زور باندې زنا هغه ولاړ سولو یو سړی ټینګ کې راوستې چې دغه سړی دې تیاره وله دې ورته ویل چې و دغه سړی دی دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته حاضر کړي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د حد حکم وکړي بل سړي غږ وکړي چې پر ده باندې حد مه جاري کوي او پر ما باندې جاري دغه سړی نه دی دا ناحقه نیول شوی یو ځل یو پر ده باندې حد جاري کېږي او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر تعریف بیان و دغه سړی الله تعالی ته دومره تایب سو داسې بهترینه توبه یې وایستل که چیرې دغه په ټوله مدینې والا باندې تقسیم سي او ټوله به جنت ته ولاړ شي ټول ته به الله تعالی یعنی داسې بهترینه توبه نه چاته معلوم ولو او نه پر ده باندې عیب ولګېدی لیکن د خپل هغه مؤمن مسلمان یې د حد نه خلاص کړي او خپل یې غږ وکړي چې پر ما باندې حد جاري کړي دا بدفعلي دا بدعملي ما